مسلما اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. د مسواک فضائل او یو څو آداب ستاسو وړاندې پرون تذکره وشوه. د موضوع نه علاوه نن چونکې د جمعې مبارک ورځ ده، بس یو درخواست خپلو شاګردانو ته به وکړم که تاسو وایئ چې زمونږ د ډېر مسایل زده شي او د شریعت په ډېرو خبرو باندې مونږ پوه شو، د جمعې په ورځ هر هلک دی په وخت باندې جومات ته لاړ شي. الحمدلله په هر ممبر باندې یو جید عالم الدین هغې بیان ورکوي او ټولو ته اصلاحي او معلوماتي خبرې کوي. دا د عنوان نه هټ کر ما تاسو ته یو پیغام درکړ، د جمعې په ورځ په وخت باندې جومات ته تلل پکار دي، ثواب یې لري. پرونی بیان د مسواک باره کې و، نن د مسواک په باره کې اهمیت ذکر کیږي چې مسواک داسې یو سنت طریقه ده چې دا د مون نه علاوه په نورو وختونو کې هم استعمال پکار دی او دې سره ثواب کیږي. او چې کله یو سنت طریقه هغه که هر یو وي د امت نه هیر شي یا پاتې شي، نو بیا دغه امت د زوال په لارو روان شو او لږې ورځې پس به د الله دې نه کې لوی فساد کې ګیرېږي او لوی فساد به رونما کېږي. د دې د وجې د سنت طریقو ډېر زیات اهتمام پکار دی. یو سنت طریقه څومره غوره ده، د علماو تذکره کړې ده، او یو سنت طریقه دنیا او څه چې په دې لویه دنیا کې دي د دې هر څه نه افضل ده. نو موږ به د سنت طریقو ډېر زیات اهتمام کوو. د ښکلي پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوران تیر شو او لا صحابه کرام په دنیا حیاتو. په هغه وخت کې د کفارو او د مسلمانانو ترمنځ د جهاد اعلان وشو او جنگ شروع شو. دغه جنگ د مسلمانانو د طرف نه کفارو سره، د کفارو د طرف نه مسلمان سره کیږي او ورځې ډېرې واغېستې او دا جنگ فیصله کېده نه کافر ګټي او نه مسلمان ګټي، ګټه بیلات پکې نه کېږي او روزانه ډېرې ورځې پکې تېرې شوې، خو هغه جنگ فیصله کېده نه. په دغه وخت کې شپه شوه، صحابه کرام پریشان دي چې دا خو موږ ډېره موده دلته په دې جنگ کې تېره کړله، شپې ورځې سبا کېږي او هېڅ فیصله نتیجه نه راوځي. نو صحابه کرام پریشان و. شپه ده او یو صحابي دی هغه خوب ویني، پیغمبر علیه السلام سره په خوب کې ملاقات شوی دی او پیغمبر علیه السلام د دې صحابي نه تپوس کوي وی ته ولې پریشان یې؟ دا صحابي ورته خوب کې وایي د الله محبوبه زمونږ کفارو سره جنگ انخته دی او ختمیږي نه، فیصله کېږي نه، نتیجه یې نه راوځي. حضور علیه السلام ورته وفرمایل تاسو دا جنگ نشئ ګټلی، ځکه تاسو نه زما یو سنت طریقه دې وخت کې ایره شوې ده. دغه صحابي په خوب کې تادی کې تپوس کې الله محبوبه داسې څه سنت طریقه ده چې د هغې په وجه مونږ دومره لوی مصیبت کې راګیر یو جنگ نه فیصله کېږي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وایي د جنگ اعلان وشو، نو تاسو د ډېرې تادی د وجې راووتې، نو چا هم ځان سره مسواک راوانغېستو، نو چې یو مسواک درنه دلته په جنگ کې ایر شوی دی او دلته م نه دی راوړی، نو نن ستاسو جنگ نه فیصله کېږي او دغه شان به لګیا وي. دې صحابي په نیمه شپه د دې پېشمني د لږ مخکې ټیم کې دا خوب ولید، نو راویښ شو او نور صحابه کرام یې رابیدار کړل. هغه نورو صحابه کرامو ته وویل چې ما داسې خوب ولید، شا به د مسواک غمو کې انتظار وکړې. ټول صحابه کرامو افسوس وکړ دا خو واقعي مونږ نه ایر شوي، مونږ جنګ کې مصروف و، دې ته خیال نه ته. نو بس صحابه کرام ورغلي دي چې ته ولغله مسواک باقاعده چې کوم بوټي دی هغه نو د نورو بوټو نه یې هسې لختې راکټ کړي دي د مسواک د سایز مطابق او هغې په غاښونو مګل شروع کړل چې زه دې وخت کې په دې عام ډکو به د مسواک سنت ادا شي. هلته کفارو شپه په شپه یو جاسوس را لېږلی دی
او ورته وی چې ته لاړ چې د مسلمانانو حالات وګوره کو اوتوي نو بس مونږ به په اودو حمله وکړو دا جنگ به مونږ فیصله کو او به ګټو فتح به واخلو د دې خوا چې کفارو جاسوس راغلي د کتلې دي نو صحابه کرام ټول لګیا دي مسواک په غاښونو لګي خو کفار د دین نه خبرو چې دا مسواک هم پکې لا سنت طریقه ده نو هغه جاسوس یریدل دي او خپل ډلې کفارو لتل دي او هغه ته ویل دي چې دې ځای نه خپل باسه وجه دا ده چې مسلمانان به اوږي شوي وي یا بل څه ضرورت ته خو هغوی درته غاښونه تېره کوي او راغلي دي حمله در باندې کوي په چکونو چکونو خوري نو هغه کفار هغه ټوله ډله خپې وښوېدې ویرېدل او دغه ځای نه شپه په شپه بغیر د جنګ نه خاموشۍ کې تښتېدلي دي او میدان خالی صحابه کرامو ته پرېښی دی دې ځای کې علماء کرام علماء دین فرمایي و یو سنت طریقه چې پاتې شوه نو څومره لوی مصیبت سره به مخې او که په یو سنت طریقه د عمل شروع کړو میدان بیا ستا دی فتح او کامیابي بیا ستا ده نو مسواک دا ایرول نه دی پکار مسواک یو بهترین سنت طریقه ده ثواب پکې ډېر دی یو بنده یو مونځ یو ځل وکړو نو د یو مونځ په یو ثواب دی خو که یو بنده چاردام کې مسواک استعمال کو نو د یو مونځ اوس په اویا چند زیات شو داسې شوه لکه د یو مونځ اویا ځله وکړو څونه ثواب دی هغه د مسواک په برکت میلاو شو بیا د مسواک سایز ما تاسو ته ښوولی چې د خپل لاس یو لیش پکار دی او بیا په خوله کې مسواک طریقه څنګه ده چې خوله کې به مسواک څنګه استعمالی نو دوه رنګه احادیث دي او دواړه طریقې شته یو طریقه دا چې د مسواک دا برش دا به د ښې برنۍ جامې نه شروع کړي او په غاښونو به یې داسې وښي چې د ښي طرف نه ګس طرف ته ستا دا مسواک راورسي او دویمه طریقه دا ده چې مسواک به د بره سر د طرف نه لاندې خولې طرف ته بره نه ښکته او د ښکته نه بره طریقه باندې مسواک استعمالی خو کتاب لیکي چې دا دواړه طریقې شته په خپل صحت منحصره ده که اوری دې وینې کېږي نو بیا داسې په پلنو باندې د غاښونو په پلنو باندې مسواک استعمالوه په دې کې بیا ثواب هم دی وینه به اوری نه کوي نو تا اودس چاردام کې سهولت به وي بیا یو ځل د مسواک لونکو خوله کې اوبه واچولې نو د ښي طرف برنۍ جامه شروع کړو داسې ګس طرف ته پرې راځه او بیا لاندې جامه ښي طرف ته شروع کړو داسې ګس طرف ته پرې راځه او په دې طریقه باندې 3 ځله مسواک به لمدې او 3 ځله خوله کې اوبه اچې په دې طریقه باندې مسواک دې وکړو انشاءالله چې تا کوم چارهدام کړی دی او په هغې باندې بیا مونځ ته ودرېږې هغه مونږ به عبادت وي او په هغې به هغه ثوابونه تا ته میلاویږي او هغه انعامونه به تا ته میلاویږي د کومو انعاماتو د کومو ثوابونو چې په کوم مونځ باندې تا سره وعده شوې ده نو الله تعالی دې د ټولو سنت طریقو اهتمام او عمل زموږ او ستاسو نصیب کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين